شاهد افریدی یو پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې شاهد افریدی شاهین او د بابر اعظم ترمنځ چې کوم اختلافات دي کومه جګړه شوې ده کومه مسله ده د هغې حوالې سره ډېر اهم گفتگو کړې دي شاهد افریدی پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې شاهد افریدی د پاکستان کرکټ ټیم حوالې سره څلور غټې خبرې کړې دي کومې څلور غټې خبرې شوي د پاکستان کپتان حوالې سره د شاهین باندې چې کومه یو کال پابندۍ خبرونه چلېدل د هغې حوالې سره شاهین او د بابر چې کومه مسله د هغې حوالې سره پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی وایي هغه خپل ناکامي چې کوم دی د کلاړیانو رامخکې کړي دي خپله ناکامي د په کلاړیانو باندې بچ کوي هغې حوالې سره هم تفصیلا در سره شریکوم دا څلور غټې خبرې شاهد افریدي په خپل پریس کانفرنس کې کړي دي نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ په دې خبرو باندې تفصیلا خبره کوو شاهد افریدي نه تپوس شو په پریس کانفرنس کې چې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان دې څوک جوړ کړلی شي نو شاهد افریدي ولوي چې په دې ټاپک باندې زه هیڅ قسم ډسکشن نه کول غواړم چونکې شاهد افریدي مخکې هم ویلو چې د وایټ بال بیسټ کپتان چې کوم دی محمد رضوان ثابتېدی شي خو شاهد افریدي ویلي که چېرې زه اوس د کپتان حوالې سره خبرو کوم او که د شاهد افریدي نوم اخلم نو خلک وایي چې دی خپل زوم سره همدردي شو کوي یا که د بل چا نوم اخلم نو هم به خلک وایي چې شاهد افریدي د خپل زوم سایډ اخلي نو په دې وجه شاهد افریدي ویلي چې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان حوالې سره زه هیڅ خبره نه کوم هیڅ قسم داسې زما څه رای نشته دی او نه که رای لرم هم نه په میډیا باندې نه ویم جي بل شاهد افریدي باندې یو کال پابندۍ حوالې سره شاهد افریدي ویلي دي چې دا هیڅ خبره نه چې په شاهد افریدي باندې پابندي ولګي الله به خیر کړي او د شاهین او بابر چې ترمنځ کم اختلافات دي دې حوالې سره هم دغه ویلي دي شاهد افریدي چې د شاهین او بابر مسله به څنګه حل کېدی شي شاهین او بابر چې کوم دی وایي دوی دواړه کېناستل پکار دي او دوی چې کومه مسله ده هغه دوی دواړو ترمنځ دوی دواړو په مخامخ ډسکس کول پکار دي او په دې خبره باندې هم غور کول پکار چې دوی دواړو ترمنځ مسله چا جوړه کا تاسو به کتلي چې د بابر په سر باندې شاهین افریدي ټویټ کړو چې سوچ نه بیمت تاسو له یاد شي سوچ نه بیمت یو هیشټیګ ډیر زیات وایرل شو چې هغه ټایم د بابر د کپتانۍ نه د وښکو خبرې وینو شاهین افریدي وی چې نه بابر د کپتانۍ نه څوک هم نشي لرې کولی دواړه ډېر بیسټ ملګري وو خو دا اوس مسله د چا په وجه جوړه شوې ده نو شاهد افریدي ویلي دي چې دا دواړه ترمنځ کېناستل پکار دي او دوی نه د هغه مسلې حل راوښکل پکار چې تاسو په څه مسله باندې ستاسو خپلو کې اختلافات دي د چا په وجه باندې ستاسو خپلو کې اختلافات دي دوی چې وایي کوم اختلافات راغلي هم د پاکستان کرکټ بورډ په وجه باندې راغلي شاهد افریدي په خپل پریس کانفرنس کې صفا خبرې کړې دي څلورمه چې کومه غټه خبره وه شاهد افریدي حوالې سره چې شاهد افریدي ویلي پاکستان بورډ خپله ناکامي چې کوم دی هغه بچ کوي او خپل کلاړیان رامخې کوي خپله ناکامي په کلاړیانو باندې بچ کوي کلاړیان یې رامخېله کړي دي او خپله ناکامي په هغوی باندې بچ کوي چونکې د پاکستان کرکټ بورډ په T20 کې ناکامي دا د پاکستان کرکټ بورډ نااهلي ده دا د پاکستان کرکټ بورډ ناکامي ده دې کې د کلاړیانو هیڅ نشته پاکستان کرکټ بورډ ناکامي په ټولو دپاره کلاړیان رامخې کوي چې ټیم کې ګروپ بندي ده ټیم کې هیڅ قسم ګروپ بندي وایي نشته دی دا پاکستان کرکټ بورډ خپله ناکامي چې کوم دی په دې کلاړیانو بچ کوي کلاړیان رامخېله کوي نو دا شاهد افریدي ډېر اهم خبرې کړې وي تاسو دې حوالې سره څه رای لرئ په کمنټ کې ما سره ضرور خپل رای شریکه کوئ والسلام